چپل راغستی دی د دې لورکې چپلې دي ته وګورئ زما وس نشته نو زه خپل وسه پورې پړم دي ته وګورئ دا اوس بالکل د چپړو دام حقداره ده د ماشوم ته وګورئ دې ته وګوره که نه تاسو دې خلکو پسې خندا کوئ ویروي د دې خاوند خودکشي کړې ده تاسو وایئ سړی نشته زه ویله سړی د کمې را پیدا کړم پرونه یو ښځه وایي ویې مړي به د قبر نه روباسو کفن به پرې واچوو نو دې خلکو ته به یې کېږو چې یاره سړی یې شته ګرانو کتونکو رمضان المبارک مسافر شو دغه ټوله میاشت تېره شي د دې زنانو سره زمونږ یوه رشته وي کال په کال باندې په دې دوران کې په میاشت کې چې چېرته مونږ پیکیج ورکوو نو د ډېرو خلکو مونږ سره موبایل نمبر وي نو رابطه ورسره کوو خو ډېرو خلکو سره موبایل نه وي نو وړي ورکوو اوړه ورکوو خو یتیمانو ماشومانو ته کپړې ورکوو یو خوراکې ده 5 بچي دي وي دروندار له مې ځان له چپلې راغستې دي دی د دې لورکې چپلې دي ته وګورئ زما وس نشته نو زه خپل وسه پورې پړم دي ته وګورئ دا اوس بالکل د چپړو دام حقداره ده د ماشوم ته وګورئ دې ته وګوره که نه تاسو دې خلکو پسې خندا کوئ ویروي د دې خاوند خودکشي کړې ده تاسو وایئ سړی نشته زه ویله سړی د کمې را پیدا کړم پرونه یو ښځه وایي ویې مړي به د قبر نه روباسو کفن به پرې واچوو نو دې خلکو ته به یې کېږو چې یاره سړی یې شته نو دا چې کوم دی نو دې تاسو ګوره داسې ده که بالکل دا شانتې ده دې ځای نه خوشحاله خوشحاله دې ځای نه الله دې ستاسو قدر هم وکړي او الله پاک دا څوک مرسته کوي هغوی سره دې هم الله ښه وکړي ډېر ستاسو دې هم دا کاروبار روان کړي شیطان انسان دې خدای تباه کړي چې شیطانات کوي موږ ته څه میلاوېږي هغه هم په موږ ودروي خپله خو یې نشي راکولی زما بچي دا د خپې بل دي جامې نشته راته جړلې وې ذاترا مې اوسته دلته زما خپله چپړې نشته ده نم جامې شته د بچو خو تا راکړلې وو اظهارونه یې نشته ده الله یې سره ښه وکړي تاسو سره مغو خلکو سره جامې خو دې شوې که نه او بچو جامې مو شوې په دې خوشحاله یې ولې نه خوشحاله په دې هم خوشحاله چې بچي م خړ راته کتل او جړلې را مې وستل بچي مې انسان خوشحاله سو اختر به په خوشحالۍ کې تېر کړي ګرانو کتونکو د یوه جوړه په 1500 روپۍ ده خو موږ چې په زیات مقدار کې چې اخیستې دي څنګه چې ما ذکر کړو زما هر څه مخکې ویډیو پرتې چې زه 15,000 دغې کې زه قرضدار یم دې زنانه له چې کوم دی نو الحمدلله د څو کالو دلته کې راځي هغو ته به 2 کالونه به راځو داسې نغدې مې ورکړي دي کور ته ورغلي یم هر څه کړي دي خو وخت و کپړې پیزار د رانه هم نه دي پاتې شوي یو اختر کې هم داسې ده بالکل دغه شان دی دلته کې چې راځي نو به دوی ته ټاکي چې الف خان شرپو ځای شته دا د افغانستان سره تعلق ساتي دا د دې ځای نه ده او دا 15 بچي دي دې ته وګوره د ډېر څه حقداره ده خو زموږ صفا خبرې وي بیا اوس ته خوراک هم وکړو او که نه دغه نو په دې دوران کې خو مونږ د وړو غوړي ورکو نظرت خاني صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه او دوبی غرور یو ورور چې کوم دی نو 4200 روپۍ را لېږلې وي او 2000 پکې ماشومانو له وي یتیمانو له او 2000 پکې هغه کونډه مور او لور چې ده د هغوی دپاره را لېږلې وي یو کس چې کوم دی نو 15000 روپۍ را لېږلې دي کتابونو لپاره ما ته دا پته چې کومو کتابونو لپاره خو دا مورکۍ راشي دی خواته دا مور پرون هم راغلی و ویډیو کې خو نن هم لور دی ده که نه د دویم درجې ها تا ویلو او پرون مې ورته ویلو چې راشه هغه 15000 روپۍ ما دې ته مختص کړي دي او بچي دي کم دي دا وګوره دا دې بچي دي دا 2 بچي دي خوشحاله بچو وی ګلالو مخونه پټ کړي دي ته خوشحاله چې بچو درې کپړې ملایي کتابونه هم ملایي ښه تاسو موږ دا دویم کال چې دلته راځو خاوند هم مړ دی تاسو لور لم جامې نه وکړې تاسو ورکړلې دا هلکان هم نشته خو اردو را سره نه راغلله خو سبا له اختر نه شو بیا راغلم صحیح ده ښه خوشحاله خو یې که نه د لور کپړې دو شو ښه تاسو هم خوشحاله الله مې عزتونه وکړه الله د دې بدله اخرت په دنیا درکړه زما د بچو خیال ساتو الله مو ساته ستا لورکۍ له خو مې کتابونه هم ورکړي که نه د 4,000 روپو په دې روژه کې دې ته کتابونه مې بېشکه ډېره خوشحاله شکر دی الله دې عزت وکړه خوشحاله دي ډېره پرې خوشحاله یم الله د دې بدله اخرت په دنیا درکړه او چې څوک د سره دې په دغه کې سره لګي نو الله دې هغوی له اخر دنیا ښکلي او چې څوک تاسو پسې دا کنځلې کوي د ښځو بېعزتي کېږي نو بس الله دې هدایت خو نه خو زه نن ماښام چې اخیرنۍ برو جماعت یې که نه لاس اوچت کړې ولې به پسې نه تاسو د روژې کې مانه لږ کم سودا یوړله زړه مې وایي چې ډېر څه بې در کړی وي چې بس عبادتونه هم کول او دلته راتلی نه خو زمونږ کار سي خلک راشي نو دلته روزاني صاحب سره څه ناسه وي
نو موږ وایو چې بس هغوی څه یوسي او دوی مدد شوي وي نو موږ یې څوک شړو نه په دې ځای نه وړي خطا دعا کې الله له بخنه راته کوي موږ ته بخنه کوي داسې خبره تیزه شوي الله دې ژوند درکړي روژه ښه تېره شوه روژه ښه تېره شوه ښکلې تېره شوه دا ولې ژړل ولې دا ته خپله بېوسۍ ژاړو بېوسه نو دلته ولې راتلو خاوند دې کله مړ شوي یم کال یې د دې ځای نه دا ټول روژې تا سامانونه یوړل نو خوشحاله حاجي خدای دې له دې اجر درکړه بدلې خدای په دواړو جانو الله دې د بچو مخې له ستام درولي چې چا سره احسان کړی د هغوی سره دې مله احسان الله دې هغوی له عمر الله دې هغوی له عمر ګرانو کتونکو دا ډېرې د مجبورۍ نه راځي ښه خو چې کومو خلکو چې دي بس دا غلطې کمنټس او کنزل او دا کړي دي زه یم چې بل کال له بیا ژوندی مو خدای پاک مقرر کړي چې د دوی دا کنزلو دا سلسله چې کومه ده همدغه شانې شروع وي زه خپل کار کوم زه پکې دې زنانو ته همدغه شانتي هر څه ورکوم دواړو جهانونو وکړي الله دې په دې تېر عمر دلته د ښځو بې عزتۍ کېږي څنګه الله یې نه کړه خلک غاب تېر څه وایي دیو رسول پسې هم خلک وایي نو چې موږ ګناهګارو پسې ځو ګناه به کمېږي زیاتېږي نه راشي دې خوا ته واله ها وعلیکم سلام څونه وخت نه راځې زما لا دویم کال دی چې راځم اما له هر څه راکوي وړو غوړي چې چیني چې سیده وسه کېږي اوس هم رالمه د بچو مې جامې مې نشته ازوی مې ناجوړه یم چې هم راله بیا داخل کې د اختر نه وروستو ډېر زیات پړسېدلې دی او ډېره بې وسه یم کونډه یم چې خاوند مې جمدی و نو بیا سو او خدای دې تاسو له ډېر زیات ژوند او برکت درکړي عزت دې خدای درکړي چې څوک سپکې خبرې کوي خدای دې ورته دروازې وخولیږي خدای دې سپک کړي دا دې خوا چې څنګه سپک دي ښه تاسو زمونږ دا دویم کال دی چې راځو او تاسو راله ماشومانو له جامې م راکوئ پیزار م راکړئ چې څه م وسي اوړه چیني غوړي دا م راکړئ او بس یوسو او ستاسو په هر څه باندې به زمونږ هغه ورځې شپې الله پاک تېرې کړي او الله تعالی ډېر ژوند او روغ صحت درکړي خوشحاله دي زینب بالکل خوشحاله یم ځکه خوشحاله یو چې مونږ له څوک په کندي کې راله ماښام یې روژه ماتې څوک په لیټ کې نه راکوي ستاسو اوړه مونږ په هغو کړو په هغې روژه ماته کړو ستا په چینو مونږ چې په هغو کړو سرې بس په هغو اوس کړو روپۍ وسم نه کېږي بس الله پاک هغه ورځې شپې ستا په هغې هر څه تېر کړل او خدای د دې له نور هم زیاته درکړي او خدای پاک دې له ډېر عمر او روغ صحت درکړي چې زمونږ سره دغه شان امداد کې مونږ سره څوک هم نه کوي نه په کندي کې نه بار کې نه ښه کې نه بد بغیر د ستا نه ګرانو کتونکو دا ډېر عزتدار خلکه ډېر د مجبورۍ نه دې ځای ته راځي او الحمدلله دلته ورته ډېر په عزت چې کوم دی نو هر څه میلاویږي د ډېرو میندو لوریانې چې کوم دی هغه علم کوي علم داسې خلک وي چې د ټول عمر لپاره چې کوم دی یو صدقه جاریه وي نو ما سره په دغه کتابونو کې کومک کولی شي مرسته کولی شي چې دغه ماشومانو له زه کتابونه والم او ما سره چې امداد کړی ټوله میاشت تېره شوله چې هغه یو حضرت خان حاجي صاحب و پر ورځ په قیامت هم ذموار یم په دې دنیا هم ذموار یم 50,000 راله یو رجیب له راکړي 10,000 راله بل راکړي دغه د دوبیر ورته وایم چې دومره د روژې هغه دانه نه ده هغه دې په دې دنیا د ورځ په قیامت کې ذموار یم کومې پیسې راغلي او څنګه مې ولګولې او چاله مې ورکړې هر څه په ریکارډ باندې دي او څومره زه قرضدارې پاتې شوم دې روژه کې الحمدلله چې زه قرضدارې پاتې شوم په دې خوشحاله یم چې ما سره د چا څه پاتې نه شو نو انشاءالله دغه هم ختمیږي خو د چا پکې وسو چېرې د دې زنانه اوس هم ټیم تللی نشته د سرسایه ده رولیږي نو موږ به په دغې سودا کې ورکو دا خلک دې ځای نه وړه وړي موړي او ورسره دغه یتیمانو له کپړې هم روان دي الله پاک دې قبول کړي او جامې موړي نو مننه خوشحاله اوسه